أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة ابراہیم پارہ نمبر 13 رکو نمبر 2 آیات نمبر 7 8 دو آیاتونه چې دی نو هغه ویلی کېږي. اوس الله رب العزت چې دی نو هغه دې ځای کې دا خبرې تذکره کوي. وی که چېرته تاسو چې دی نو الله پاک اعلان کړی دی، هر کله چې اعلان وکړو الله پاک ستاسو رب لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرې شکر ادا کړو تاسو لازیدنکم نو زه به دغه نعمت خپل دا نعمت نور به هم سیوا کم، زه به زیات درکړم تاسو ته. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید، او که چېرې تاسو ناشکري وکړه نو زما عذاب ډېر سخت دی. نو که خیال مکړی دینا مخکې تیر شول الله رب العزت چې نو هغه پیغمبر حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته وویلو اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. نو الله رب العزت وی تو دی خلقو د جې نو هغه زمان نعمت یاد کې چې الله پاک کله پتا سو انعام وکړو د هغه د فرعون د سزاګانو د هغه د عذابونو د دې هر څه نه د الله رب العزت نجات درکو. نو چې کله تاسو له الله پاک د دې ټولو شیزونو نه نجات درکو نو وس د هغه الله چې نو هغه شکر ادا کوي. نو وستا رب اعلان کړی دی دا کله چې الله دا اعلان وکړلو لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر ادا کو نو زه به نور سیوا کم. نو وس سیوا کول د نعمت دا په دوه قسمه باندې دي. یو نعمت سیوا کول چې نو هغه دا دی چې دغه شته نعمت ولا الله رب العزت نور هم زیات چې نو هغه سیوا کې دي نور ولا هم علاوه ورکی. او دویم چې نو هغه سیوا کول تفسیر خازن لیکلی چې نو هغه دغه نعمت کې ول الله پاک دوام پیدا کړي، یعنی الله رب العزت دغه نعمت در سره همیشه لپاره شامل کړي. لکه بعض وخت کې اکثر داسې کنه کله یو سړی سره یو نعمت چې نو هغه بیا څه وخت بعد الله پاک د انسان نه دغه نعمت واخلي. نو الله وی که تاسو شکر ادا کړو د دې نعمت مقدر وکړو نو زه به دله دا نعمت سیوا کم. نو د نعمت سیوا کېدل حضرات مفسرین وی په دوه طریقو سره دی. یو دا چې دغه نعمت مثال په طور کې 100 روپۍ دي دا به 200 شي ډېر وشي دا به دغه نه سیوا کېږي. او دویم سیوا کول د نعمت چې دی نو هغه دا دی چې دغه نعمت کې به دوام پیدا شي، یعنی دا به د انسان سره همیشه د پاره تر د مرګ پورې چې دی نو الله پاک به ول ورکړي، الله پاک به دی واپس اخلي نه. خو شرط ولا سره شکر ادا کول. بیا شکر چې دی نو هغه په دوه قسمه دی. یو شکر چې دی نو هغه په جبه ادا کول دی، او یو شکر چې دی نو هغه په سبانه دی په اعمال سره ادا کول دی. نو اصل شکر دا د جبې شکر نه دی، دا د عمل شکر دی. د جبې شکر دا چې نو د هغې یو قایم مقام د هغې چې نو اصل اظهار دی. لکه مثال په طور کې بانک چې وویلی شي نو د بانک جوابو نو بعضې کسان که تاسو خیال کړی ډېر زیات چې نو هغه په دې کې صحیح منحمک ځي چې بانک وایي چې بس دی جواب ورکوي او غلی شي او دا او دا، خو بیا چې نو هغه په خپل کار او په قصه او په هغې کې ولګي مانځلی لاړ نه شي. جمع مستنو هغه نه کې مستنو هغې له بیا نه ځي او د بانک په جواب کې مرړی. حالانکې د بانک په خولې باندې جواب ورکول دا مستحب دی، خو په عمل سره بالمشي بزینو بالاقدام په قدم سره تلل جماعت کې منځ کول دا واجب دی. نو دی اوس هغه کې د قشه او دا بل نه کوي. نو په عمل سره جوجانو شکر ادا کول دا واجب دی، لازم دی. او په جبې سره چې نو هغه دا مستحب دی، اظهار دی. اوس مونږ ټول وایو دا الله شکر دی، خو شکر چې کومه طریقه ده هغه کوو
شکر د ټولو نه اولنۍ درجه دا ده چې سړی د الله رب العزت په ذات علی باندې چې نو ایمان راوړي او دویم بیا دا ده چې دا انسان د الله رب العزت تمام اوامر چې نو هغه په ځای راوړي او د کم کارونه چې الله پاک د انسان منع کړی دی د هغې ټولو کارونه چې دی نو هغه منع شي نو دې ته ویلی کېږي شکر حضور علیه الصلاة والسلام په امتي کېدلو باندې شکر چې دی نو هغه دا نه چې د ژبې باندې یا الله ستا لاک شکر دی یا الله چې نو زه د حضور امت یم نه اصل شکر دا دی چې دا سړی خپل ظاهر خپل باطن خپل سیرت صورت خپل حلیه خپل معاملات د حضور چې نو هغه په طریقې باندې راولي نو دا شکر دی مال الله ورکړی دی نو د مال شکر دا دی چې دغه مال الهی کلمت الله کې ولګي دا نه چې د هغې نه دی عشر هم نه ورکوي زکات دیم صحیح په طریقې باندې نه ورکوي خیر و صدقه چې دی نو هغه په کې هم نه کوي او د الله شکر دی مال یې راکړی صحت والا الله پاک ورکړی دی او دی وایي د الله شکر دی روغ رمټې پیدا کړم منځ یو نه کوي دا شکر نه دی دا ناشکري ده دا د دغې نعمت چې دی نو هغه ناشکري ده او دغه نعمت چې کله ناشکري وشي الله یې عالي اجر و ثواب پې څومره میلایږي نو بله ورځ درس کې چې نو هغه مونږ شروع په درس کې تیر درس کې ویلو وایي چې نو هغه اذل ایمان و صنفان ایمان چې نو هغه په دوه قسمه دی یو صبر دی او دویم چې نو هغه شکر دی گویا چې نو هغه شکر ته نیم ایمان چې نو هغه ویلی شوی دی او دویم حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایي چې نو الطاعم شاکر کالصائم صابر کم سړی چې نو هغه شکر ادا کوي الطاعم شاکر چې د خوراک وکړي اسکاک وکړي د الله شکر ادا کوي نو دې سړی ته داسې ثواب میلاویږي لکه د چې ثابت ورځ روژه وه او په هغې باندې صبر کړی کالصائم صابر د چې نو هغه داسې ثواب میلاو شو لکه د چې ټوله ورځ یې نو هغه روژه نیولي نو دا شکر دی خو اوس د دغې خوراک شکر دی نو دا چې په دې عبادت وکړی شي دا نه چې د دغې نه وروسته بیا د الله نافرماني وشي نو الله وی لازیدنکم الله وعده د زه به دا نعمت چې نو هغه څه کوم سوا کوم ولئن کفرتم او کچرې تاسو ناشکري وکړله ان عذاب لشدید الله زما عذاب سخت دی اوس د دې جملې کې نو الله پاک دې طرف ته اشاره کړې لازمي نه ده چې دغې سړي له خامخا چې نو هغه سزا ورکړي عذاب ورکړي خو الله زما عذاب سخت دی ګورئ دا نعمت د راغستې شم دا به د نه واخلم او دا وګورئ لازمي نه ده لکه بعضې کس سره اکثر مال ډیر زیاتی الحفیظ ولمان الله دې عفو وکړي الله پې شکر ولګوي بل مرض پې ولګوي بل مرض پې ولګوي نو د سره اوس مال خو ډیر زیات دی ځمکه هم شته کاروبار هم شته بنګلې کوټۍ هم شته کرایه نیوله هم راځي دا ټول شیزونه خو په ده باندې خدای خوری نه دا عذاب نه دی عذاب سخت کړي یو سړی خو هغه چې هغه سره سشتې نه دی چې نو هغه نه خوري خو یو دی چې خدای وله ورکړي هم او بیا یې پېژني نو هغه خوری نه دی نه نور غټ عذاب چې نو هغه کېدلی شي نو الله وایي که ناشکري دې وکړله زما عذاب چې دی نو هغه سخت دی الله وله زامن ورکړي اولاد وله ورکړي خو ټول وله خدای پاک نافرمانه کړي شکر نه ادا کوي کم چې حقیقي شکر دی هغه نه ادا کوي نو چې کله حقیقي شکر دی هغه نه ادا کوي اولاد وي خو د هغه نافرماني نو ځکه الله وایي چې نو هغه کسو شو ولئن کفرتم که تاسو ناشکري وکړله ان عذاب لشدید نو زما عذاب چې دی نو هغه سخت دی وقال موسی او ویل حضرت موسی علیه السلام ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا که چېرې تاسو ناشکري وکړله او هغه چا چې څوک په ځمکه کې د ټول په ټوله مخکې مونږ ترمذي چې لساني چې نو هغې روایت مفهوم ویلو که چېرته دا ټول خلک د یو چې نو هغه قلب اشقا باندې راجمع شي د یو شقي بدبخته کافر زړه باندې راجمع شي یعنی العیاذ بالله دا ټول په ټوله خلک چې نو هغه کافران شي د الله په لویۍ کې ذره برابر چې نو هغه کمې نه راځي نو ځکه الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام فرمایي ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا که ناشکري وکړله کفر وکړلو چې نو هغه تاسو ومن فی الارض جمیعا او هغه چا چې څوک په ځمکې کې دی فان الله لغنی حمید
الله چې نو هغه به نیاز دی، حمید ستایل شوی دی. که تاسو ټول نافرمانی وکئ بیا به هم د الله تعریف چې نو هغه کیږي. الله ستا عبادت ته ستا تعریف ته چې نو الله نه دی محتاج، الله خو بے نیاز ذات دی. او کچرته دا ټول په ټوله خلق باندې چې نو هغه مسلمانان او نیکان او صالحان شي، په قلب اتقا باندې چې نو هغه راجم شي، ټول مؤمنان او کاملین چې نو هغه جوړ شي، د الله رب العزت په لوی کې یو ذره برابر چې نو هغه سیوا والے ناراضي. نو دیو جنا اعمال صالحه کول، اعمال صالحه چې نو هغه په زیر اوړل، د الله د نعمتونو شکر ادا کول، د خپل ځان د پاره دی. او دا بیا د خدای احسان دی چې الله انسان له یو نعمت ورکړي او بیا د هغه د هغې د استعمال طریقې هم وښوله، او چې دی بیا د هغې طریقې مطابق چې نو هغه استعمال هم شي، الله وله انعام هم ورکوي. دا صرف یو د الله واحد د الله ذات دی، د کل کائنات کې به بل څوک تا دې سره میلاو نه شي. لکه مثال په طور کې یو کپنۍ د هغې وس یو مشین راوباسلی، زه به هم د جامو اینځلو مشین دی، د هغې سره د هغې یو کتابچه رالیږلي، تاله چې هغه در کې کتاب جو سر در کې تا ته د دې مطابق به استعمالي، دا به فایده رستا به په کار راځي، نقصان به نه کوي. خو چېرته به دې کپنۍ داسې نه ویلې چې دا که تا داسې استعمال کو زه به یو بل اسې درکړم. دا د الله ذات دی. الله وایي ما د چې نو پیدا کړی، ما له قانون هر څه مې در کړی، قانون مې د سر در لیږلی دی، کتاب مې در کړی دی، د دې مطابق که دې ژوند تېر کو دا هر څه به د لزو نور هم سیوا کړم. او د ټول نه غټ شي راحت او سکون دی، الله به درته راحت او سکون نصیب کړي. نو دې وجې نه د الله نه غواړي، سړی د الله نه غواړي یا الله ما ته خپل ولایت او ما ته خپل قرب او محبت نصیب کړي. که ته ما ته خپل ولایت او خپل قرب او محبت نصیب کړي نو ستا به پې څه وشي؟ ستا چې نو هغه په لوی کې به کمې نه راځي، ستا په خزانو کې چې نو هغه کمې نه راځي، لوی کې د سیواوالی نه راځي، خو زما خو به پې کار وشي. نو دیو جنا د الله نه د الله چې نو هغه محبت او ولایت چې نو هغه غوښتل چې الله مونږ په خپل کاملینو کې کوي، مونږ د خپل محبت او ولایت چې نو هغه نصیب کوي. که دغه مونږ ته نصیب شو زمونږ به کار وشي او ستا په خزانو کې کمې نه راځي. الله مکه الله مکه. او که داسې نه شوله نو په لوی نقصان کې به چې نو هغه پرېوځو. دنیا ژوند ته وګوره، مختصر ژوند دی، حالان کې د آخرت او ما مخکې هم څوک راته ویلو که چېرته نن چې نو عیسی علیه الصلاة والسلام دنیا ته راکوشي بیا هم د هر انسان 140 سال چې دی نو هغه په قبر کې راځي. اوس دغه ځای سړی لکه ډیزاین د مخکې کې چې 140 سال به زه په دې ځای کې پروت یم، نو آیا د دغه 140 سال د ځای لپاره ما څه کړي دي؟ دا اله چې کله نن عیسی علیه السلام راکوشو ځکه چې سل که نو هغه 40 کاله به د عیسی علیه صلات وسلام زمانه بیا به د هغې نه وروستو 100 کاله په مخ د ځمکه باندې به صرف کفر او شرکي، بیا په هغې خلکو قیامت راځي. اوس د هغه دور پورې څومره ټایم دی؟ اوس موږ څه کوو د هغې دپاره څه دي؟ نو ځکه موسی علیه صلات وسلام فرمیل ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان الله لغنی، یقینا الله چې نو هغه بې نیازه دی، حمید الله چې نو هغه ستایلی شوی دی، ستاسو د تعریف چې نو الله پاک محتاج نه دی، موږ په خپله چې نو هغه محتاج یو. نو که د الله عبادت کوو دا زموږ خپل ضرورت دی، په دې باندې موږ الله له چې نو هغه څه نه کوو. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. و اذ تأذن او هر کله چې اعلان وکړو ربکم ستاسو رب لئن شکرتم کچری شکر ادا کړلو تاسو لازیدنکم نو زه به زیات درکړم تاسو ته، ولئن کفرتم او کچری تاسو ناشکري وکړه ان عذاب نو بېشکه زما عذاب لشدید ډېر سخت دی. وقال موسی او ویل موسی علیه السلام ان تکفروا کچری تاسو نافرماني وکړه ناشکر مو وکړله انتم تاسو ومن فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول فان الله نو بېشکه الله پاک لغنی بې نیازه حمید ستایتلی شوی دی.